الله دې زمونږ او ستاسو د اسلامي ملکونو مشرانو له دا توفیق او وس ورکړي او الله دې دا درد هغې ته محسوس کړي چې دا هغې محسوس کړي او هغې مخکې شي مونږ او تاسو ورپسې ودرېږو. کله چې مونږ او تاسو دعاګانې کوو چې مونږ د فلسطین دا مسلمانان رونه دا خویاندې او دا ماشومان بچي یاد ساتو، د الله نه وله غواړو. الله دا درخواست هم درته کېښو، زما د فلسطین ماشومانو بچو سره چې کوم ظلم کېږي زما دغه وس کېږي چې تا نه غواړم او زه خو تللی نه شم، زما دا دعا قبوله کړي. که زما دا خبرې داسې نوجوانان اوري چې هغې د سوشل میډیا استعمال کوي، نو کم از کم په دې ورځو کې د خپل لیډر او دغه شان یو بل پسې ټوکې ټقالې او دا خاکی وغیره شیر کولو په ځای باندې مونږ او تاسو د فلسطین د مسلمانانو دپاره آواز اوچت کېدی شي دا یو ټرینډ وچلیږي او زمونږ د اسلامي ممالکو دا حکمرانان او بادشاهان روچت شي د دې په وجه باندې او رب العالمین دغه یو لویه مسله ښه طرف ته روانه کړي. دا حکولی شو چې په دې باندې په سوشل میډیا مونږ د دغه رونو دپاره آواز اوچت. نن ستا په ملک کې چې څومره کولډ ډرینک خرڅېږي اکثر پکې د اسرائیلو دي. ته چې دې ځای کې د اسرائیلو یو بوتل راواخلې او هغه وڅکې یا هغه چاله ورکې، نو دا که په 50 دی او که په 80 دی او که په 100 دی، په دې باندې به یو 2 ګولې ستا د هغه مسلمانانو رونو دپاره د فلسطین د هغه ماشومانو دپاره تیارې شي او هغه به د هغې په سینه باندې وچلولی شي. نو دا معلومات وکړه چې د هغې کوم پراډکټ دي کم از کم د هغې نه خو ځان وساته. دا مظلومان ماشومان بچي که رب العالمین تا ته کیدي او تا تپوس وکړي چې تا خو مې چې زه مسلمان یم، تا په دغه وخت کې څه کړي دي، ورته به دا پیش کړي الله زړه مې پې دردېدلی دی، ډېر سخت تکلیف راته رسېدلی، زما یو مسلمان ته تکلیف رسي. الله د وسه مې دا کېدل چې آواز وکړه چندې کوله ما وله چنده ورکړه خو اعتماد مې پې چې دی به یې ور ورسوي. مخکې د هغه خپل کار دی الله پیش او هغه پیش. الله دا راته چا ووایي چې دا پلانې او پلانې او پلانې د اسرائیلو پراډکټ دي دا خرڅوي، ما دا وانه غشتل، زما د وسه دا کېدل که نور څوک هر څه کوي ما خپل دا یو کوشش کړی.